زم که وګورو نو دا یو لوی سمندر دی جی جی او انتهایی عزت والا شعبه ده او مینه والا شعبه ده خو که تا ولې مینه ورکړه بالکل تغبی ژورنالیست فورم جلال خان څنګه چې تاسو ته ما وویل چې په ډېر کم وخت کې ډېر لوی نوم ځان له پیدا بېشکه بېشکه چې د جرنالیست فورم یا د تغبی پریس کلب سبا پس چې د دې نگران او سرپرستی اعلی حاجی هدایت الله مومن صاحب د الله د هغوی په عمر کې برکت واچي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تغبی پریس کلب سبا پس نه ستاسو کوربه جلال صافي د تغبی جرنالیست فورم جاینټ سیکرټري ستاسو خدمت کې حاضر دی. کتونکو پروګرام کې نن زه یوازې نه یم، نه راسه څه خاص ملمه دی زمونږ یو درون رور جرنالیست فیاض انور کوم چې زمونږ د تغبی جرنالیست فورم صدر دی موجوده، هغوی راسه هم په دغه پروګرام کې ناستې کړی دی. دوی سره به خبرې اترې کوو د تغبی پریس کلب چې کوم سبا پس دی دې حوالې سره، تغبی جرنالیست فورم حوالې سره، د نوجوانانو حوالې سره چا کې څه ټیلنټ او هغه غواړي چې یاره زه جرنالیست جوړ شم، صحافي جوړ شم، د هغې حوالې سره به خبرې اترې کوو فیاض انور جرنالیست سره کوم چې زموږ د جرنالیست فورم موجوده صدر دی. نو بالکل ستاسو ټیم ډېر نه اخلم، هغوی سره خبرې اترې کوو. د ټولو ناول فیاض به پروګرام کې هرکلی وایو، کتونکو سره خپله پیژنګلو مختصر وکړئ، د کومې علاقې سم تعلق دی او کله جرنالیزم ته راغلي. ډېره مهرباني. جلال خان او د تغبی باشنده یم، تغبی په ښار کې چې نو پیدا شوی یم. جی جی او د عبدالولي خان یونیورسټۍ نه په 2023 کې ما جرنالیزم ډیګري حاصله کړې ده. زبردست. او بیا د 2022 نه د تغبی پریس کلب سبا فیس سره زما هغه لګاو چې نو هغه سټارټ شوی دی او ما کشان تر اوسه پورې به مي او بیا به مي. ها زبردست ماشاءالله. ها فیاض به یول بزر راشم تاسو جرنالیزم سایت ته د چا نه متاثر شوي کنه خپل د وړوکوالي نم دغه شوق او جرنالیزم ته څنګه لاړی؟ تاسو سره ډیګریم د ماستر هم کړی په جرنالیزم کې، نو دغه هم راته وایي. جلال خان خبرې خو ډېرې دي او یو خبره به زه دا وکړم چې زما حمید میر جی جی کیپیټل ټاک چې کوم دغه شو ده د هغې نه زه متاثره شوی وم او حمید میر زما انتهایی خوښ دی او د هغې دغه کې سلسله کې چې نو ما په عبدالولي خان کې په 3 ډپارټمنټ کې خپل کاغذات سی وي دغه جمع کړي د بي اس لپاره او په 3 واړو کې چې نو زما دغه راغی میرټ کې نوم راغی او ما پکې سلیکټ جرنالیزم. ها ماشاءالله. جرنالیزم که وګورو نو دا یو لوی سمندر دی جی جی او انتهایی عزت والا شعبه ده او مینه والا شعبه ده خو که تا ولې مینه ورکړه. بالکل بالکل بېشکه. که تا ولې ټایم ورکړه او تا ولې مینه ورکړه نو به تا له بدل کې درکوي. بالکل بالکل. نو زه چې دی نو ډېر زیات خوشحاله یم په دې سټیپ اخیستو باندې صحیح بینګ از ا جرنالیست. زبردست زبردست. ها کتونکو دا د فیاض بھائی تعارف او د هغوی د جرنالیزم ته د راتګ دغه منزل. ها فیاض بھائی را به شو تغبی پریس کلب چې کوم بلډینګ کې موږ ناسي سبا پس دی ټي ایم اے بلډینګ د ظاهره خبره ده کتونکو ته هم پته ده چې په ملکان روډ باندې بالکل تاڼې ته مخامخ زموږ دغه دفتر دی. د دې پرانسته په 1991 کې شوې وه د دغه پریس کلب چې کوم مشر هغه وخت کې وحید ګل وحید مرحوم صاحب کوم چې د هدایت الله مومن صاحب او والد صاحب الله دې وبخي هغوی د دغه پریس کلب باني وو. د هغې نه پس هدایت الله مومن صاحب دغه کورسۍ هغوی ته پاتې شوه او دغه سفر جاري دی د 2026 پورې. تاسو هم رالی 3 کال تقریبا وشو په دغه پریس کلب کې بیا جرنالیست فورم هم جوړ شو. نو د دې پریس کلب حوالې سره او د جرنالیست فورم حوالې سره زموږ کتونکو ته هم ووایه چې جرنالیست فورم پکې جوړ شو د تېرو 2 کالو راسې تقریبا دغه سفر روان دی. نو د دې مقصد څه دا هم کتونکو ته ووایي. جلال خان تغبی جرنالیست فورم جی جی دا مونږ په یو سوچ باندې جوړ کړو، مونږ په وجود کې راوستې دي 2 ایرز مخکې په 2023 کې جی او دغه جرنالیست فورم بنیاد مونږ ایښی او د دې وجه هم دغه وه چې څومره د تغبی ینګ کل دی. نو نن سبا که جلال خان ته خیال کړي چې د سوشل میډیا دور دی بالکل، خو په سوشل میډیا باندې هر څوک نه پوهېږي. دا پلیټفارم بې لګامه ده، بس بې لګامه دا مونږ هم هغې دپاره دغه کړی چې مونږ دغه هلکان دغه ینګ کول راشي. دا تغبی جرنالیست فورم جلال خان څنګه چې تاسو ته ما وویل چې په ډېر کم وخت کې ډېر لوی نوم ځان له پیدا. بېشکه بېشکه. فیاض خان ستاسو خبره کټ کومه، کتونکو پخوا به ټي وي صرف په پی ټي وي به وه داسې یو څو خاص چینل وي، یو اخبار دو به هغې ته به خلکو انتظار کوو، سبا نن به اخبار کې بیان لوي، سبا له به راتلو. اوس هم هغه سلسله ده د اخبار دغه شوې نه ده.
خو سوشل میډیا چې رااله نو هغه چینلې بلکې څوک چا کې به ټیلنټ په تخبه کې بلس کسانو د صحافت سره تعلق چینل ته اپلای وکړه هغه کې به یو کس وچل یا په پیسو یا شپاره هغه بیل حساب کتاب و سوشل میډیا راغلی دا بس هر سړی سره دغه موبایل په جیب کې پروت دی هر سړی خپل سوشل میډیا استعمالولی شي خو به که صحافت ترا شو نو داسې غټي چینل شته د سوشل میډیا د لارې مغوي دغه خدمات کې هغه په پاکستان کې کوو ګورو په اردو کې چې کوم د ډیلی پاکستان په نوم باندې یو چینل په ټاپ روان دی زموږ د پښتو چې کوم یو چینل دی پښتون ډیجیټل په نوم داسې ګڼ شمېر چینلې چې هغوی په لږ وخت کې ډېر غټ نوم پیدا کو نو دغه نوجوانان چې کوم غواړي دغه ټیلنټ پکې ډیګري اغیستي یا دغه ډیګري په تکل کې هغوی وایي چې موږ ته موقع پکار ده نو تخبه پریس کلب او جرنالست فورم هغوی ته بالکل ویلکم کوم تاسو څه وایي چې بالکل زما د خپل طرفه د تخبه جرنالست فورم صدر په حیثیت باندې زه دغه ټول څومره چې ینګ کول دي ینګ لکان دي کم چې مطلب سټوډنټ دي لګیا دي په 12م کې دي 12م نه بعد یونیورسيټي کې دي نو بالکل هغه تخبه پریس کلب سبا په استراتلی شي دا د غوي خپل درسګاه ده دلته به باقاعده اکیډمي ده دلته به هغوی ته د کیمرا ورک د صحافت چې څومره دغه دي کاغه مطلب ایډیټینګ شو ایډیټینګ هم چې دی نو هغه دلته هغوی ته ښودلی کېږي او د سوشل میډیا چې څومره ټولز دي هغه به هغوی باندې دلته چې نو پوهېږي به پرې دلته به پوهیو او بله خبره جلال خان دا ده چې زه هم دې ته ریکویسټ کوم اپیل ورته کوم چې راشي خپل ټایم مو ویسټ کوئ او تخبه پریس کلب سبا فیسته راشي او د تخبه جرنالست فورم د څانګې د لاندې راشي نو تاسو ته بدلته چې نو هر یو قسم اپورچونټیز بدلته تاسو ته ملاویږي باقاعده مونږ سیشنز کوو مونږ چې څومره سینیئر صحافیان دي جرنالست دي کاغه په غټو چینلو کې دي هغه راغوړو دلته او باقاعده دلته کې سیمینار کې دلته او باقاعده مطلب سپیچ تاسو ته درکې تاسو ته بخي ان شاء الله چې بینګ ا صحافي یا بینګ ا سوشل ورکر به تاسو په هغه په هر یو شیز باندې پوي نو زه دا کتونکو ته جلال خان بیا د خپل وینا ورته کوم چې راشي زمونږ د ټیم حصہ جوړ شي بالکل ډیره مننه پیاز بھائی کتونکو تخبه جرنالست فورم چې چا په سربراهي کې چلیږي هدایت الله مومن صاحب دا وخه د بیماری سره مخ دی پریس کلب نو هغه د سورزو نه راسي په چوټای دی نو داغه د صحت لپاره موږ تاسو ټول ته اپیل کوو چې داغه لپاره دعا وکړي دا کوم ټیم چې د جرنالست فورم یا د تخبه پریس کلب سبب چې د دین ګران او سرپرستی اعلی حاجی هدایت الله مومن صاحب د الله دغه په عمر کې برکت واچي د صحافت یو خپل کورنۍ دغه والد صاحب دغه د پریس کلب بانیو دا غوي چې کوم بل رور د طارق وحید صاحب هم ټي وي کې بیورو چیف دی پېښور بیورو چیف دی نو یو پیژندلې کورنۍ د صحافت په دنیا کې دا غوي د نگرانۍ لاندې به تاسو دلته زده کړه کوي هغه که زما شو که د پیاز بوي شو یا نور چې دلته کوم زموږ ټیم دی دا غوي د ټولو استاد دی موږ چې کوم زده کړه کړې دا کوم ډېر لیکل کو دا غوي د برکت کو کیمرې ته ناسته د خبرو انداز دا ټول موږ دا غوي زده کړه کړې ده نو تاسو هم راتلی شي په دغه اکیډمۍ کې دا غوي په سرپرستۍ کې تاسو یو ښه صحافي جوړېدای شي په روان مستقبل کې به تاسو د غټو چینل او غټو اخبارونو سره ان شاء الله کار کوي پیاز به اخره کې د تخبه د ولس په نوم د جرنالست فورم د صدر په حیثیت میسج څور کوي چې تاسو ستونزې سم مسایل دلته راځي نو تاسو به سم میسج ورکوي د خلکو ته دغه اخره کې جلال خان څومره چې د تخبه کل دي نوجوان کل دي هغوی ته به صرف دغه یو میسج ورکم چې خپل ټایم مه ویسټ کوئ خپل ټایم مه ویسټ کوئ او راشئ تخبه پریس کلب ته دلته به تاسو ته هر قسم اپورچونټیز ملاویږي او چې څومره ینګ کول دی نو زه به دغه یو وینا وکم چې د خپل مور پلار خیال وساتئ او د خپل چمګاوند خیال وساتئ او بل په خپل سټډي باندې فوکس وکړئ او چې څومره تاسو د تعلیمي سرګرمیانو سره نږدې پاتې شولې نو دومره به دا تاسو په مخ کې په کار راشي انشاءالله نو زه دې ټول ته یو پیره بیا دغه وینا کوم جلال خان چې دا درسګاه ده دلته کې دا اکیډمي ده دلته تاسو راشئ نو دلته به څه زده کړه وکړئ هر قسم دلته کې د انګلیش اخبار پروت دی د اردو اخبار هر قسم پراته دي چې څومره غټ اخبارونه زموږ خپل اخبار مشرق ایکسپریس او آج دلته باقاعده هر سهار راځي تاسو دا غینا مطلب زده کړه کولای شئ راتلی شئ د اخباري بیان تیارولو لپاره به موږ چې زموږ سره ډېر تکړه ملګري شته هغوی به تاسو ګایډ کوي تاسو په هغې باندې پوهیږئ نو دغه عوامو ته چې زه د خپل یو میسج ورکول غواړم چې تخبه جرنالست فورم تاسو لپاره چې دا اپورچونټي راوړې ده
او دا تاسو ذهن ضایع درنه نشي. زبردست، ډیره مننه فیاض بھائی، خوشاله شي. کتونکو دا فیاض انور جرنالست کوم چې د تخبی جرنالست فورم صدر دی. موږ تاسو ته وړاندې پروګرام کې ویلو کوم چې زموږ په هغه کې ملمو نعمان یوسف صاحب دغه زموږ د پروګرامونو د سلسلې لومبی پروګرام دا دویم پروګرام شو. راځو به وختن په وختن موږ به کوشش کوو چې هفته کې تاسو دپاره خامخا 2-3 پروګرامونه ریکارډ کړو. هغه داسې پروګرامونه چې معلوماتي وي یا هغه خلک سکرین ته راولو چې هغوی زموږ د تخبی تحصیل دپاره د ولس دپاره څه ناڅه منډه کړي سي ډیلیور کړي دغه پښتنو دپاره. نو دغه سلسله به انشاءالله جاري وي. که ستاسو کې هم څوک داسې خواهشمند وي چې هغوی غواړي چې د تخبی پریس کلب سبا پیس نه موږ تاسو سره دغه شیشه باندې د عوامو سره مخامخ کړو، نو بالکل په سکرین نمبر چې لیږي په دغې رابطه وکړئ. زموږ د پروګرام میلمانه به تاسو جوړېږئ، موږ به تاسو ته ویلکم کوو. راځئ به تخبی پریس کلب سبا پیس TMA بلډینګ ته موږ به تاسو د دغه پروګرام زینت جوړو. انشاءالله د پروګرامونو دغه سلسله به جاري او ساري وي. تر هغې پورې ښه ادبات او بریالي اوسئ. د الله په امان.